الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما خبو مشران عزت مندو علماء کرام مفتیان کرام بزرگان دین نن چې مونږ او تاسو کم محفل کې او کم مجلس کې راجم شوي یو دا یو بهترین محفل او مجلس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې محافل د لپاره دعا کوله چې رب داسې محافل زما د سترګو یخواله وګرځوي زما د زړه بهار وګرځوي سپرلې بهار مونږ جنن په دې سپرلې کې بهر لاړ شو عزتمند لاړ شي بټو د غنم وګوره زیړ ګلونه د شړشم وګوره د سړی سترګې یخ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې محافل د قران کریم غوښتل چې رب زما د سترګو یخواله وګرځوي رب زما د زړه سکون او قرار آرام وګرځوي رب زما د زړه نور او رڼا وګرځوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران سره داسې مليو روایتو کې راځي کله چې رمضان راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جبرائیل امین علیه السلام دور کو د قران کریم نن چې مونږ او تاسو وینو نو حافظ قران استاد او شاګرد دواړه لګي یو بل د قران دور کې یو رکوع بل ورپسې وی یادی یو بل ته دواړه او دا رنګ مونږ او تاسو وینو الحمدلله په دې رمضان کې مونږ او تاسو تراویح کوو حافظ قرآن ماه ته ولاړی او مونږ یې اورو هغه مونږ ته یو دور کې د قرآن څومره دا خوند کې څومره سعادت دی عزتمندو د قرآن خپل یو لذت دی یو مینه ده یو تړپ دی یو درد دی الله چې چا ته نصیب کړي کوم خلک چې د قرآن په حقیقت باندې پوهیږي یقینا درته وایم چې د هغې د دنیا د نور سره سکار نه وي د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانی پیر باره کې راځي وی د زمانه بادشاه د وخت بادشاه وی پیر صاحب راشه تعالی زمکه در کوم د جمعات او مدرسې د ځان له کې سور زمکه چې غواړي جوړه کدا سي ورته زدر لدر کوم په خپل بادشاہي پیر سے بده ستا بادشاہي او استاد مکه ته زما ضرورت نشته
بادشاه وته ولې پیر صاحب ورته وی ځکه وی چې الله ما ته په خپل بادشاہي کې ځای راکړی وی زما د دنیا بادشاہانو ته حاجت او ضرورت نشته زه مبرئ داغه او پیر صاحب بادشاہي ستوي عزتمندو خبرې هغه د شپې پاسېدلو تهجد ته او الله ته قرآن اورول د شپې دې ته د الله د بادشاہۍ نه بادشاہي وو چې الله ما ته باغې کې ځای راکړی دی ما ته توفیق راکړی دی چې ځان الله ته ودرېږم او ما د بل مالک الملک د لوی بادشاه سره تعلق جوړ کړی دی او زما تعلق مع الله دی نو زما د دنیا بادشاهانو سره څه واسطه ده ته ما د څومره قبول نه کوم عزتمندو د هغه پیشکش قبول نه کوم مسترد الله ولا خلق د جګل قرآن حقیقت معلوم شي نو هغه بیا د قرآن حقیقت د دنیا په دوه پیسو باندې نه خرڅ د عزتمندو الحمدلله عرض مدا کو چې موږ او تاسو باندې الله سبحانه و تعالی بهترین میاش د قرآن میاش شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هغه میاش چې په دې کې الله قرآن نازل کړی دی مفسرین کرام فرمایي د رمضان او د قرآن د دواړو یو بل سره تعلق دی ربط دی سمون خوري یو بل سره او مضبوط تعلق دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله سبحانه و تعالی په عدالت او په دربار کې قرآن هم شفاعت کی د مؤمن لپاره رمضان هم شفاعت کی د مؤمن لپاره قرآن به چې ربا د بارکه د متعلق د دې حافظ قرآن د دې مؤمن متعلق زما شفاعت قبول کړه ایو چې زکه ربا وجب پیش کی زما شفاعت زکه قبول کا چې د شپې زبل وستل ما استا کلام به وستو او د شپې د خوب ما استلو خپل خوب رون کړي استا قرآن دا خپل خوب قربان کړي او خپل بستر قربان کړي وستا کلام دا سبحان الله و عزت چې د الله په عدالت کې د قرآن سفارش یا به نه قبلېږي نبی علیہ السلام فرمایي ضرور به قبلېږي دی به چې رب دې ما د خوب استلې او ستا کلام اورېدو ستا کلام لوستو نن چې مونږ او تاسو عزتمند الحمدلله په دې نعمت کې راځو چې مونږ خپل خوبونه رسته کړو مونږ خپل بسترې رسته کړې او موږ د الله کلام او قرآن ته الله ودرولو او دا عزتمند د الله په توفیق کېږي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایي کوم سړی چې الله وغواړي نو خپل کور ته رابلي دا یو سړی په بهر د جومات نه ولاړی خو بهر دننه نشي راتلی ولې دته الله توفیق نه ورکړي یو روایت کې راځي قیامت ته چې وخت نږدې شي یو سړی به د جومات په خوا تېرېږي لیکن 2 رکعته نفل به پکې نه کړي جماعتونو به د اعمالو نه شاړ شي ډول ډال به د جماعتونو سنگار به ډېري خلک به بړي زه اوس دور کې یو جماعت ته لاړم یو پیره او زمونږ د علاقو موږ پکې یو شپه غځای کې وکړه جماعت ته چې موږ لاړو په هغې کې عزتمندو امام نه و اذان مؤذن پکې نه و ښایسته جومات جوړ شي او مزېدار ستاسو د جومات عمره ښایسته جومات یادې نه لګوړي کې مونږ خپل لاړو ما سره یو حافظ قرآن ملګری و هغه پکې اذان وکړو ما پکې جمع ورکړه موږ تپوس خو دلته امام نشته ویشته خو کله هغه راشي او دلته څوک مقتدیان یې نو کله مونږ یې نه خو کله مونږ چې راشو جو هغه هم راشي نو مستقل جمع وغیره دا نه کېږي جومات جوړ ما توبې ووسته یا الله په نن دور کې هم داسې جوماتونه او داسې خلک شته چې د مونږ سره څه کار نشته مونږ په هغې کې یوه شپه یو ورځ لمونځونه وکړو مونږ وایي زه الله دې آباد کړي په اعمالو سره ما ملګرو ته یې داسې وخت را روان دي چې جوماتونه به د اعمالو نه خالي شي صرف ډول ډال او سینګار وغیره ته چې ما وکړه د جومات د سیلینګ وغیره هر څه وله کړي دومره پیسې مې لګولې وې لیکن د اعمالو نه خالي و نو عزتمندو الله سبحانه و تعالی توفیق ورکړي چې خپل کلام ته ودرې او خپل کور ته راوړي مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ محتمم دیوبند هغه فرمائے وی میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا شکر ہے تیرا خدایا یا اللہ زه خدا دې قابل نو خو ستاره د توفیق را کو استا کور ترالم تارا وستا نو نن چې کوم خلق ختمو کی زموندو په دې باندې خوشاله شي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
وخیر مما یجمعون دا د هر هغه څه نه غوره دي څه چې تاسو جمع کوئ د مال دولت دنیا د هر څه نه قرآن غوره دی په دې باندې وایي خوشحالي منوکې په دې خوشحاله شي چې الله تعالی دا توفیق دا سعادت درکړي چې خپل کلام اورېدو ته ویلو ته ودروي علماء کرام ذکر کوي عزتمندو او دا حدیث هم دی چې من جاء بالحسنات د قرآن آیت دی فله عشر امثالها عبد الله ابن مسعود حدیث هم راوړي چې څوک د قرآن یو حرف ولولي هغه لره په یو حرف باندې لس نیکۍ دي زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف یو حرف لام یو حرف میم یو حرف دا 13 نیکۍ شو بزرگان دین فرمایي وي دا خو په عامو حالتو کې لوستل دي وی کله چې یو سړی په منځ کې لولي قرآن وي د یو حرف سل نیکۍ او زه بیا وایم چې په رمضان کې بیا لولي په منځ کې بیا ولا په 70 کې زره ورته عزتمندو چې دا کوم ځای ته راسي او دا د نیکو هغه سیزن چې ستوي چې سیزن دی دکانداران زمون سیزن دی وغیرہ اماکو والا چې کله سیزن هغه زمون دی نن د نیکانو د نیکو سیزن دی عزتمندو یو سړی سي روزه لګي هغه له زره ورکوا په 70 کې ولا ورکوا لکه 210 ورځې راځي که سوره چې درې سي روزه ولا په رمضان کې هر یو سیس چې دی باور روان دي د نیکو او د دې اجر او ثواب به ملاويږي په آخرت کې ان شاء الله العزيز او چاته الله په دنیا کې موري الله دې موږ د بدواړه جانا راځي د مؤمن بدا دعای ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دنیا او آخرت بدواړه دی غواړي یو پرې خدل او بل غختل دې افراط او تفریط وي اسلام موږ ته د اعتدال لار خودل ته بدواړه غواړي دا نه چې یو سړی سره وای چې ترک دنیا کې اسلام کې ترک دنیا نشته دنیا پر خدل نشته دنیا کې چې وسه ژوند دی ری مولانا مفتی محمد تقی عثماني سے دامت برکاتهم العالیه دنیا یو مثال ذکر عزتمند هغه فرمایي د دنیا مثال داسې مثال د توجه کې چې پوه شي وای څنګه چې کشته چلېدو ته د اوبو ضرورت دی کشته بغیر اوبو نشي چلېدلی شي پوهچ یو سړی جوړه کې نوح علی السلام پوهچ جوړول کافرانو پورې خاندل مسخره پورې موجود دي ته وره علی ولی راغلی پوهچ کشته جوړي او دی وی چې دا به بیا چلی هغه وی چلو زه چې جوړه کوم بیا وګورو بیا به طوفان راغی وراله نو خلق خاندي نو مفتی محمد تقی عثماني سے دامت برکاتهم العالیه مثال ذکر کی فرمایي وای څنګه چې کشته بغیر اوبو نشي چلیدلې وای دا رنګ انسان چې دنیا ته راغلی دی د دنیا د ضرورتونو نه بغیر دی ژوند نشي تیرولی دی به د دنیا لوازمات ضرورت اسباب اختیاري هغه به استعمالي او فرمایي د دې سره به زړه نه لګي د دنیا د اسباب ضرورت د دنیا غ تګو دو منډه ترړه سور سيزونه جدي هغه له په زړه کې ځای نه ورکی هغه به زړه ته دن نه کوزي فرمایي ظاهري به استعمالي بشکا زړه په ول نه ورکی چې د زړه پسې پوښي هغه فرمایي وای څنګه چې کشته په اوبو کې کده پاسه چلیږي خو ټیک روانه ده کشته کده اوبو د پاسه چلیږي خو ټیک روانه ده فرمایي کده اوبر اولګي او کشته ته دن نه لاړ شي نو کشته بس شي ډوبه بشي غرق بشي وای کده د دنیا دا مال لالچ دولت د انسان زړه ته دن راغی نو دا انسان غرقيږي ډوبيږي لکه څنګه چې دا کشته ډوبيږي او بیا فرمایي مونږ په دنیا کې چې ژوند تیرو دنیا استعمالو نو دا به څنګه استعمالو دا زړه مو سره څنګه به وباسو نه لګو یو بل مثال ذکر کی عزت مندو او فرمایي د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې مونږ باتروم استعمالو غره نه فرمایي باتروم سره سو کم مینه نه کی دنیا به مونږ څنګه استعمالو لکه باتروم بشا او فرمایي باتروم کې یو سړی کټ نه چی چې زړه وسره لګیدلی چې دغه زکات اچو او فرمایي نو سره د چامین شته خپل ضرورت پوره کیو فورا تراوزی او علماء لیکي مفتی رشید احمد دنیاوی رحمت الله علیه خپل کتاب کې دی په باتروم کې سیوایي سوچونه و غیره دا کې سیدا نشته مونږ په جامعه کې غلې وجه مونږ تقرار کوو طلبه ډېر زیات ورانی نو مونږ چې کله فقہ کې غاټه کو دوری و غیره کې بګرانه مسله را نه وبن ختم زمون سره یو مرګره وبنوسو
هغه به وي یاره زه په دې باتروم ته ځم ورګه په دې مسله لږ سوچ کوم طلبه یې روانکاري او استادانو ته دومره زیات د دې طلبو پته یې او دومره زاغ استادان چې زمونږ یو مفتي صاحب مونږ ته وفرمایل وی په باتروم کې باندې په مسلو سوچونه کوي نه په بل څه وی هغه صرف د ضرورت پوره کولو ځای دی او فوراً به د هغې نه راوځي خبره ورسېده عزت نو تقي صاحب فرمایي څنګه چې باتروم صرف د ضرورت استعمالولو دپاره دی وی دغه رنګې دنیا نه صرف خپل ضروریات پوره کول دي زړه لګول ورسره نشته نن چې ملک الموت مونږ له راشي چې ستا ټایم پوره دی نو ما ورسره زړه لګولي زه یم زه خو تلو ته تیار نه یم ولې چې مونږ د دنیا له زړه ورکوو زړه مو ورکړ زړه به څه له ورکړي عزتمندو د الله کتاب له قرآن له او نن په دنیا کې دوه څیزونه د الله د دین باقي دي چې معزز دي شاعر د الله دي چې د هغې مونږ عزت او قدر او عزت ورکړو یو د الله کتاب دی او کلام دی او دویم د الله کور دی خانه کعبه ده چې د دې مونږ قدر وکړو او پس د دې نه نبي هم زمونږ تللی دی مونږ ته خو ظاهري څه نشته مونږ هغه خلک چې ایمان بالغیب مو راوړي الله فرمایي یؤمنون بالغیب مونږ خو نه نبي لیدلی دی مونږ چې دی نو نه د نبي سره کتاب ظاهري لیدلی دی چې نبي باندې داسې نازل شوی دی مونږ وړاندې مونږ عزتمندو نه جنت لیدلی نه دوزخ لیدلی نه قیامت لیدلی نه الله لیدلی دی ټولو ته سوي ایمان بالغیب او کامیاب دغه مؤمنان دي الله فرمایي اولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي او الحمدلله ثم الحمدلله مونږ او تاسو په دغه کې راځو په دې کې راځو والله په دې ډېر خوشحالي نو مینه ورکه زړه ورکه صلی عزتمندو د الله کلام له قرآن له مینه ورکه قرآن زده که قرآن وایا ورتل القرآن ترتیلا او قرآن په قلاره قلاره لوله په ترتیل سره لوله په ترجمه سره لوله په تفسیر سره لوله په غور فکر سره لوله شاه ولی الله محدث دلوی رحمه الله فرمایي قربان جاوی سے لوگوں سے قربان شم د دې علماء بزرګانو نه وی کله کله چې زوی کینم قرآن ته وی په ما باندې دا قرآن معارف او علوم داسې کولاویږي لکه څنګه چې سمندر بحر کولاو شي فرمایي داسې په ما باندې د علم انبار چې هغه کولاویږي علوم او معارف د قرآن د خلکو غور فکر کو په معنی کې مفهوم کې مطلب کې د قرآن عزت نن مونږ هغه اخري مسلمان یو چې قرآن مونږ ته صحیح په ناظره هم ناراضي کنن مونږ او تاسو نه څوک تاسو کې عزتمند خدا نه خواسته دغه د بهر یو اندو راغی او ما تاسو نه تاسو کې خبرګي مو دا خبر اکثر زار ځای کې وګم ولې چې نن دا ور ضرورت او ما دا دوی چې قاری سے مولوی سے چرته دلوي یا مطلب تبلیغي سے چرته دلوي او موږ وایي چې ختم القرآن او غیره تلو او چې هغه درته وی چې مسلمان ما ته د قرآن مانو او قرآن سمانه ده بیا بس وای دا سر بغارو کنه بغارو سمو خیال کوي چې لفظي معنی او کا اصطلاحي معنی او ټیک ته علما او طلبه ځان له خبره ده مبرر خبره ده داوانو خبره ده نو موږ اول د قرآن معنی نه راځي عزت مندو بیا په قرآن کې دنه معارف دي علوم دي باغې ځان په کول د علماو نه ترجمه جماعتونو شاعر دی هغه ته موږ نه کېدو چې موږ هغه ته کینو قرآن زده کو په قرآن باندې عمل وکړو دا دغه خلکو چې په قرآن باندې پوهه او موږ د علم او د قرآن راورسو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دا دعا کوله چې ربا دا قرآن زما د زړه بهار وګرځوي نو نن چې موږ د سپرلی کې بهر لاړ شي عزتمندو نو موږ خپل زړه چې دی باغ شي خوشاله شي زموږ زړه او هغه بهار ویني هغه سپرلی ویني نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن سره دومره مینه وه چې زمونږ استاد هم د قرآن سره داسې مینه پیدا شي چې قرآن زمونږ د زړه ربیع او بهار وګرځي زمونږ د سترګو نور او رڼا او یخوالی وګرځي په هغې باندې چې زمونږ سترګې یخېږي څنګه چې یو مسلمان یا یو انسان خپل نازبین بچی کورونه کې زمونږ بچي که نه یا د چا چې نازول یو بچي بیا هغه سړی هغه دې سم زارېږي ځان ته بچی راجوخ کو عزتمندو او په دواړه مخې خپل کو بچی راتاو شه وایي ورته که نه وایي او قرآن موږ په داسې طاقه کې یخي عزتمندو خفه کېږی مو چې د دوړو نه ډکې ډک او یو مسلمان نه راباسي چې دغه ډوب د دوړو نه ډک قرآن چې دی دا ټک وي چې د صفایي کې او ښکلي مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت الله علیه ذکر کې خپل کتاب کې
وی ما ته افسوس ته او صد افسوس په هغه علما او عوام نه یادي ښه وی په هغه علما چې قرآن لولي او قرآن خولينا قرآن خولينا خولول سره مینا کول دي مینا ته خپل بچي ولې خوله مینا وسر کې نازبین بچي دې په دواړه مخه دې خپل کو نو د الله دا نازبین کتاب مینا وسر پیدا کدان په دواړه مخه خپل دا خپلول قرآن په کار دی عزت مند صفا کول په کار دی د قرآن قدر کول په کار دی او الحمدلله ثم الحمدلله عزت مند بل نظمه سے سوچ کو قتل میں د قرآن او د رمضان دومره برکات دي د دې رمضان چې چارو طرف مونږ او تاسو ګورو الحمدلله ثم الحمدلله د هر بیٹک نه د هر کور نه د هر جماعت نه د هر مسجد نه د هر رکشې نه د هر گاڑی د هر پلین کوچ نه د قرآن او د نعت صداګانې اوازونه راخیږي او د ګانو بجانو اوازونه ختم شو تاسو دا کنه دی دا برکات د سری دا د رمضان دی او د قرآن دی نو رمضان او قرآن دا د یو بل سره برکت راولي نو ستاسو وړاندې مې حدیث نقل کوي عزت مندو نبی علیہ السلام فرمایي قرآن به د الله په عدالت کې سفارش کې شفاعت بږي د دې مؤمن د باره چې ربا د ما د خوب نه منې کړی استاد کلام استاد قرآن لوستو زما شفاعت قبول کا رمضان براشي رب دا هغه سړی دی چې د ستا دپاره ټوله ورځ روژه نیول نهارو تږې وږې رب دی چې دی ما د تند نه منع کړو یا الله ستا دپاره خالص روژه نیولې وه دا یو میاشت روژې نیولې وې رب د دې مؤمن باره کې زما شفاعت قبول کا د الله رحمت به جوش کې راشي عزتمندو رمضان ته به چې ستا شفاعت هم قبول شو قرآن ته به چې ستا شفاعت هم قبول شو او الحمدلله ثم الحمدلله مونږ او تاسو په دې کې راځو دا د نبی علیہ السلام بشارات دي زمونږ او تاسو دپاره چې مونږ ته راکړی دي او مونږ په دې کې راځو چې زمونږ د ورځې روژې او د شپې د قرآن سره تعلق کم چې حافظان دي تهجد لرا پاسې له غونډې وختي عزتمندو په هغې کې الله د خپل قرآن اوري یقیني چې د دې خوند مو شیخ عبدالقادر جیلاني پیرانی پیر رحمت الله علیه دغه خوند دغستی وایي زما دنیاوي بادشاهانو ته حاجت نشته دغه خوند چې څوک والي او باغې کې الله ته قرآن اورول او چې کوم نور مسلمانان دي چا ته لنډي صورتونه یاد دي الم تر کیف نشروع کا تر والناس پورې په یو رکعت کې ووایه او بل رکعت کې بیا دغه ووایه سوره ډېر تلاوت کوي چې دور او د سورۃ یاسین درته یاد یا غو وایه الله ته وورو چې رب ستا کلام تا ته وایي نو عزتمندو الله سبحانه وتعالی په خپل کلام په خپل قرآن په ویلو خوشحالېږي او مؤمنانو له هغه څه تیار کړي دي چې هغه نه سترګو لیدلي دي نه غوږونو اورېدلي دي او نه په زړه کې د هغې څه خیال او سوچ راغلی الله داسې څیزونه جنت کې تیار کړي هغه ورځ مې درس کو یحلون فیها من اساور من ذهب الله فرمایي جنتیان به په جنت کې د سرو زرو بنګړي چې بنګړي سړي با چې بنګړي د سرو زرو نن د یو سړی راشي یو توله دی وایي کنه الله وی هلته به سړي بنګړي چې ښځې نه یادي د سرو زرو بنګړي باچي او بصیرین کرام فرمایي ماحول به داسې جوړي چې سړو ته به په بنګړو ځان بد نه ښکاري بلکې خوند بګي څنګه چې نن دلته ګاړی چې خوند بګي ماحول فضا به داسې جوړي د سرو زرو د سپینو زرو بنګړي به دی اچوي دا الله جنتیانو دپاره او شین لباس خضرا وی شین لباس د دې دپاره تیار کړی دی چې دام ښایسته لګي جنتیانو دپاره او لباس څنګه دی من استبرق فرمایي د غټو ریخمو او د نرو ریخمو نه الله تیار کړی دا هر چا خپل چای سي څوک نرۍ غواړي او څوک غټ غواړي الله وی دواړه مې تیار کړي چې چا کم لګي هغه د استعمالي الله سبحانه وتعالى نعمتونه تیار کړي دي جنتونه تیار کړي دي د چا دپاره عزتمندو زما او ستاسو دپاره امید په د الله نه ساتو الایمان بین الخوف والرجاء امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ایمان صدوي الایمان بین الخوف د الله د عذاب نه د هغې نه به یرم کې خپلو ګناهونو ته به ګورې او د الله د رحمت امید به هم ساتي چې امید دی چې انشاءالله موږ مسلمانان یو الله به موږ جنت ته بوځي نو عرض مې دا کوئی عزتمندو د الله په کور کې د الله کلام اورېدل تراویح کول او دا خپل دومره خوب دا کارونه هر څه پرېښودل کاروبارونه او د الله کور ته راتلل دا عبث نه دي دا بې فایدې نه دي
او تراوی تر قیامت پورې ان شاء الله العزیز چې په کوم جمعات کې 15 وخت مونږ کېږي تر قیامت پورې به ان شاء الله باغې کې تراوی جاري تراوی څوک بندول نشي کې اوس ډېر چغې وي په دنیا کې هر قسم خلک څخه خبرېږي مو داسې خلک شته چې د الله د ذات نه انکار کوي دهریه شته هغه سوي دهریان د هروي زمانه ته وی دا سچ چلیږي که مرګ راځي که ژوند راځي دا په خپل سیستم په خپل چلیږي وی زمانه دار سکی بس د سړی ټیم پوره شي سړی ختم شو وی الله مله بګی نشته نعوذ بالله داغي دا عقیده ده نو خو دې سړی خپل کار دی یو سړی د الله ذات نه انکار کوي یو سړی د الله د کلام نه انکار کوي کتاب نه اخو ته په زور مسلمانوي نشي خو موږ دا وایو چې ان شاء الله العزیز چې د الله د دین پتنګان موجودي نو د الله کتاب د الله شاعر د دین اسلام دا در قیامت پورې موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په کوم لار چې عمر لاړو باغ لار شیطان نزي عمر رضی الله تعالی عنہ تراو دور جاری کړی دی دا به شیطانان نه کیو مسلمانان بهږي په خبره راسي عزت مسلمانان ودا کی ان شاء الله وای شیطان به هغه لار پر خو په کوم چې عمر روان امیر المؤمنین دا سړی عزت او دا د نه جاری کړي نبی علیہ السلام هم کړی او نبی علیہ السلام د دې وجه مستقل نه کولی چې امت باندې رفیق او شفیق او غمجنو چې اصله چې امت باندې دا فرض نشي د دې وجه نه کوي الله شامل مولا فتاوی شامی کې ذکر کوي وی تراوی سنت مؤکده دی هغه ذکر کوي چې مونږه تراوی سنت ګڼو سنت مؤکده ګڼو دا کو او عزتمند بزرگان دین ذکر کیوی د تراو په یو سجده باندې 1500 نه کې او بیا چې تاسو سلويخ سجده وکړئ دا 60000 نه کې تاسو ته وایي دا سیزن دی خو د نیکو سیزن دی دنیا طرف ته موږ آخرت طرف وی د مؤمن نظر او فکر سوچ په آخرت باندې نن بهشکه چې موږ الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا وتذرون الاخره تاسو ټول ترجیح دنیا ته ورکړې د آخرت مو پرې خې ورزول دي خو ان شاء الله د الله نو امید ساتو چې څومره موږ ځان وکړو یا تاسو وکړو د دې ثمرات د دې نتیجه د دې میوه به ان شاء الله په جنت کې ملاوي